بسم الله الرحمن الرحیم. پارا نمبر 20 سورة النمل آیت نمبر 86 صفحہ 612. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا آياتين ذكتلي أنا جعلنا لمن جوركرا الليل شپا ليسكنوا فيه جدي أرامك باغيك والنهار أو رزا مبصرا روخان شوي إن في ذلك لشك بديك لآيات نخيد قدرة دالادي لقوم يؤمنون قوم دپارا چیمان لري. ويوم او پکما ورزا ينفخو چپوک وهلشي في السور پشپیلیکی ففزعا نوبا یریگی من في السماوات سوک چی پاسمانونو کی دی ومن في الارض او هغه سوک چی پسمکا کی دی الا من شاء الله مگر هغه سوک چی الله غواړي وكل او طول با اتوه رازی الله تمختا داخرین عاجزی کونکی. وترى الجبال او تبوینی غرون لرا تحسبها چی گمان کے تپاغی باندی جامدتن اپزے والار دی وہیا حالان کے حغبا تمر روانوی مر السحاب فشاندت بود وریزی صنع اللہ کارگری دا اللہ تعالی الذي حق اللہ تعالی اتقن كل شيء کہ مضبوطی کو ہر شيء انه خبیر بشک اللہ خبردار دے بما تفعلون آغا سوچ تاسوی کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مخینا دا قیامت متعلق ذکر را روان دے او پدیمیس کی اللہ تبارک و تعالی انسانانو باندی اللہ تبارک و تعالی خپل نعمت ذکر کئی چی هغا پا ظاہر کی خو دو نعمت اخکار کیگی لیکن حقیقت کی در طولو نعمتونو مجموعہ دا. یو دا چی اللہ تبارک و تعالی فرمائی منگا شپا پیدا کری دا لیسکنو فیه چی تاسو پدی کی سکون حاصل کئی آرامو کئی. او دوین نعمت اغدا دے اللہ وی منگا تاسو ترس پیدا کری دا مبصرن دا روخانه دا چې دی کې تاسو خپل رزق اغاو غټئ. نو دا دو نعمتونه الله تعالی په میس کې ذکر کوي. ظاهر کې خود و نعمتونه دی لیکن دا د ټولو نعمتونو مجموعه ده. یو انسان ته چې آرام نه ورځي نو په هغه باندې هیڅ نعمت هم نه ښکاره کېږي. دا سکون او دا خوب او دا آرام دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی او د دې نعمت شکریا هغه موږ نشو ادا کولی. د هغه چا نه تپوس کوي چې چاته خوب نه ورځي هغه او لیوني کې بیا فرق نه کېږي. سمه خبره د هغه په مزغو باندې بده لګي او هر وخت د هغه بدن هغه ستړی وي. د دې سکون او اطمینان دپاره په چونګونو ګولۍ اچي
اوس هم یو صاحب راغلی و هغه وی یو غټ سړی دی او دومره ګولۍ وی ځان سره ګرځوي او خوبه د شپې چې کوم دی نو هغه ګډوډ دا چې کله انسان د الله نه لرې شي نو الله تعالی ورنه دا راحت د خوبه د آرام دا والي الله وایي دا ما دې دپاره پیدا کړی لیسکنو فیه چې تاسو سکون حاصل کوئ اطمینان او آرام حاصل کوئ نو دا دومره لوی نعمت دی د انسان چې د ورځې خوشحاله وي نو د شپې آرام کړی وي خوب چې ګډوډ شي که نه نو بیا تاسو خیال یې که نه سړی به ناست یې و یره بس آرام مې خراب دی مازغه مې کار نه کوي سترګې مې سوځي وګونو کې مې څه شیار دی زړه مې خرابېږي څه مېړه ته نه کېږي داسې ګډوډ غوندې حالات وي ټول داسې کیفیت وي نو الله تعالی دا یو ډېر بهترین څیز هغه پیدا کړی دی هسې د بزرګانو عقیده لیکلې دی چې کله انسان نفل کوي نو په دې سجده کې د الله تعالی په دې دربار کې دا دعا کوي چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به دا قرآن مجید کې چې کوم راغلي د درېیمه سپاره کې دا دعا نفل مونځ چې کله انسان کوي او د آیت مبارکه دا ټوټه وایي چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به درېیمه سپاره کې ده صرف دومره وایي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 2 رکعاته نفل چرته کوي د ورځې یا 4 رکعاته کوي چرته یو نفلو کې په سجده کې 3 پیرې 7 پیرې 15 پیرې دا دعا وایي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به دې معنا ده یا الله په مونږ باندې هغه بوج او تکلیف مه راولي چې د کوم مونږ طاقت نه لرو الله تعالی بیا دې ډېر سختو بیمارونو هم ساتي او سختو مشکلاتو نه ساتي ځکه الله ته وایي چې یا الله په ما مشکلات مه راوله ډېره جامعه او خوب هم الله تعالی د انسان ته په سکون باندې بیا ورکوي خوب په سکون باندې ځکه ورکوي چې الله تعالی نه دې غواړي چې خدایه داسې طاقت راته راکړي چې داسې تکلیف راته راکړي چې کوم زه طاقت لرم هغه تکلیف نه مې وساتي چې طاقت یې نه لرم نو بس بیا د ده بدن لږ سپکي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دویم نعمت الله دا ذکر کوي چې ورځ مې تاسو ته روښانه پیدا کړې دی کې تاسو رزق پیدا کوئ نو څومره رزق مونږ لګیا یو خورو دا د ورځې پیدا کېږي او انسان لګیا وي دا د الله تعالی بل نعمت شو. الله فرمایي مؤمنانو ته په دې کې لویه نښه ده. بیا الله تبارک وتعالی دوباره د قیامت ذکر کوي چونکې اصل مسله هغه روانه وه. الله تعالی فرمایي کله چې شپېلۍ ووهلی شي ففزع من فی السماوات ومن فی الارض د ځمکې او د اسمان تمام مخلوق هغوی به په یره کې شي په خوف کې به شي. مفسرین حضرات فرمایي چې دا شپېلۍ هغه دوه دي. یو هغه شپېلۍ ده چې هغې سره به دا تمام انسانان هغه په تکلیف کې شي او مړه به شي او دویمې شپېلۍ سره به بیا ټول راجمدي شي. اگر چې بعضې مفسرین دریم یادوي چې یو سره به ویریږي یو سره به مړه شي یو سره به جمدي شي. په اکثر مفسرین په دې کې دي نه شپېلۍ به دوه وي. یو به دا شپېلۍ وي چې اول به هغې سره ډېر سخت غبراهټ راشي او انسان به هغې سره مړ شي تمام مخلوق به هغې سره مړ شي او دویمه شپېلۍ سره به بیا راجمدي کېږي الا من شاء الله مگر الله تعالی فرمایي چې څه خلق به د دغه شپېلۍ سره نه مړه کېږي. دا شپېلۍ چې کله د قیامت ووهلی شي نو دې سره به یو یره راځي نو څه کسان الله د دې یرې نه بچ کوي مړه کوي به مرګ نه نه پرېږدي خو یره به پرې نه راځي. دا یاد ساتل پکار دی. د شپېلۍ د قیامت وهلو سره د قیامت د آواز کولو سره د هغې سره به یو یره راځي یرې نه پس به مرګ راځي. نو څه کسان الله تبارک وتعالی د هغه یرې نه بچ کوي نو مرګ به پرې راځي خو هغه یره به پرې نه راځي خوف به پرې نه راځي. دا څوک دي؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي دا شهیدان دي چې شهیدان هغوی به د قیامت د هغه شپېلۍ د یرې نه محفوظ شي مرګ به پرې راځي مرګ به پرې راځي دا نه چې مرګ به پرې نه راځي جمدي به شي او بیا به مړه شي. سعید ابن جبیر صاحب وایي دې نه مراد شهیدان دي د قیامت په ورځ چې په دویمه شپېلۍ دی راپاسي نو تورې به ورته الله تعالی جوړې کړي په غاړه کې به یې ځوړندي دا به یې نښئ چې دا شهید دی. او یو بل روایت کې راځي چې د وینې نه به د عنبرو خوشبو روانه وي د مشکو خوشبو به روانه وي دی به راپاسي. نو چې شهیدان داسې شو که نه چې تاسو خپله سوچ کوئ نو انبیا کرامو خود داسې دي ځکه د نبي علیه السلام او د پیغمبرانو د وجه نه دا مقام د شهادت ورته هغه میلاو شوی دی نو په دی باندې به یرې نه راځي په انبیا کرامو به یره نه راځي په شهیدانو به دا یره
هغه چې کوم دی نو نه راځي. دا مضمون 2 ځله راغلی دی. نو الله تعالی فرمایي دا د قیامت سختی ده. بیا د قیامت دا سختی داسې نه ده چې صرف په انسانانو زناورو زنده سرو باندې ده، نه بلکې دا سختی و بیجان مخلوق هم محسوسوي. وترى الجبال تحسبها جامدة، دا غرونه به موالوسي، غرونه به هم روان شي، دومره سخته ورځ ده، غرونه به د خپل ځای نه والوځي. نو الله د غرونو ذکر هم کوي. وترى الجبال تحسبها جامدة، ته به دا ګمان کې دا ولاړ دی، به ګمان به ولاړ نه وي. وهي تمر مر السحاب، د وریځو غوندې به والوځي، روان بشي. دا د الله تبارک وتعالی کار دی. الله تعالی دا غرونه مضبوط جوړ کړي، دا غر ډېر مضبوط وي. څومره چې بار وي د دې څو چنده دی په ځمکه کې وي، دننه وي. دا غر چې ښکاري مونږ او تاسو ته دې طرف ته دې طرفونو ته دا ټول غرونه دا چې څومره بار دی، بعضې وایي 10 چنده دی په ځمکه کې دی. دې دومره د دې نه زیات هغه چې کوم دی نو ښکته دی. دا الله تعالی دومره مضبوط پیدا کړی و، لکه میخ چې دی دې غر ته الله تعالی میخ ویلی قرآن مجید کې، والجبال اوتادا. نو دا غر میخ دی، نو میخ ته وګورئ، میخ بار کم وي، په دې دیوال کې زیات خلکو منډلی چې مضبوطي. دغه شانتې دا غرم په دې ځمکه کې دننه ډېر دی. دا چا مضبوط کړی؟ الله. کمزوری کوي به څوک، ختمی به څوک، مالوچ او وریځه به ترې څوک جوړوي؟ الله تعالی. وترى الجبال تحسبها جامدة، یو ذات دی وحده لا شریک، یو سیکنډ کې خپل طاقت ښکاره کړي. بیا څوک هم دا نه وایي زه باچا یم او زه دا یم او زه دا یم، بیا چغې وایي، بیا منډې وایي. بېګا الله تعالی یو منټ یو سیکنډ کې خپل طاقت ښکاره کړو، ټولو خلکو منډې والې کړه. دا د الله تعالی عظیم قدرت دی. دغه شانتې به د قیامت ورځ الله تعالی خپل طاقت ښکاره کړي او د الله د طرف نه به آواز وشي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهي ده؟ وایي که نه بادشاهانو تاسو به دې چغې والې چې زما بادشاهي ده او زما بادشاهي ده او زه به داسې وکړم او زه به داسې وکړم. الله تعالی د طرف نه به آواز وشي هېڅوک هم بادشاه نشته سوا د الله تعالی نه. الم یرو، آیا دی نه ګوري، انا جعلنا اللیل، چې مونږه پیدا کړي دا شپه، لیسکنو فیه، چې دی په هغې کې آرام حاصل کړي، والنهار او ورځ مبصره روښانه، ان فی ذلک، بېشکه په دې کې لآیات، نښې د قدرت د الله تعالی دی، لقوم یؤمنون، هغه قوم ته چې ایمان لري. ویوم ینفخ فی الصور، او په کومه ورځ باندې چې پوک وهلی شي په شپېلۍ کې، یعنې اسرافیل علیه السلام آواز وکړي، ففزعه، نو بېهوشه به شي، او به یریږي، من فی السماوات، هغه څوک چې په اسمانونو کې دي، ومن فی الارض، او څوک چې په ځمکه کې دي، الا من شاء الله، مګر هغه څوک چې الله یې غواړي، وکلون، او ټول اتوه راضي به الله تعالی ته داخلین عاجزي کوونکي. وترى الجبال، ته به وینې غرونو لره، تحسبها، ګمان کې ته په دې باندې، جامدة، چې دا پسې باندې ولاړ دي، قرار نیولې دي حالان کې، وهي تمر، دا به الوزي، مر السحاب، په شان د الوتو ده او تېرېدو ده، وریځو، صنع الله الذي، دا صنعت دی، صنعت د هغه ذات، اتقن کل شی، چې هر شی مضبوط کړی دی، انه خبیر، هغه خبردار دی، بما تفعلون، هغه باندې چې تاسو څه کوئ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ذم گناهنا معاف کړه، یا الله د ټولو مد گناهنا معاف کړه. قرآن مجید باندې احادیث مبارکو باندې متفهم نصیب فرمای. هر قسم مشکلاتونه یا الله موږ محفوظ کړه، زلازلونه یا الله موږ محفوظ کړه، عذابونه خدای پاک موږ محفوظ کړه. بیمارانو ته شفا نصیب فرمای. زموږ دا مزګزار او ښه ملګری شکیل بھائی بیمار دی، دعا وته کې الله شفا ور نصیب کړي، صحت کامله ور نصیب کړي. نور چې څومره بیماران دي یا الله ټولو ته شفا نصیب فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.